السلام علیکم. د 1947 نه والا د 2022 پورې د پاکستان په تاریخ کې ډېر د صحابیان دا شهیدان کړي شول. څه په یو نوم باندې، څه په بل نوم باندې، څه په یو لیول باندې، څه په بل لیول باندې. خو پاکستان د صحابیانو لپاره یو آزاد او یو خود مختار ریاست نه دی. کو د هر چا حکومت راغلی، کو هغه د عمران خان دی، کو د نواز شریف دی، کو د آصف علي زرداري دی، خو صحابیانو ته پکې درد، تکلیف او نقصانات رسېدلي دي. ارشد شریف واقعه راغله، د هغه نه بعد په لاهور کې د عمران خان ته کوم لانګ مارچ شو. لانګ مارچ په دوران کې هغه وفات کړه شوله، شهید کړه شوله. د ټول ناول خو د صحابي د مرګ نه بعد د سوشل میډیا مې کتل، نو څه مختلف غوندې آیډیا ذهن ته راغله. لکه د اوسه پورې ما نه دا صحابي پیژندله، نه مې داسې خاص لیدلی وه، نه داسې بهترین ریپورټینګ و. ارشد شریف هم ډېر زیات قابل او بهترین صحابي و. خو بهرحال هغه نومونو کې نه و چې کوم حامد میر یا ریاض خان وغیره دا نومونو کې و. خو زموږ د دې ملک او د ریاست کې یو عجیبه سیستم، یو عجیبه رواج روان دی چې کله مړ شي نو د هغه ته کوم ښه کارونه یې داره پیدا شي. اصل زه یوه خبره کوم، یو کس په ژوند باندې تر هغه خواله ورشي او کلکه غاړه ورله ورکړي او ورته ووایي چېرې په تا کې دا صلاحیت دی، دا صلاحیت دی، ته ډېر ښه سړی یې، ته ښایسته ریپورټینګ کوې، تا د خراج تحسین موږ پیش کوو. دا به څومره د خوشحالۍ خبرې، که هغه د زړه ته به سکون څنګه میلاویږي. یاره وایي د دې والد صاحب ډېر ښه سړی و، ډېر په ایماندارۍ باندې به کار کوو، دا به یې کول، تا به یې کول. هلکه په ژوند باندې ورشه، کلکه غاړه ورله ورکړه، شکریه یې ادا کړه چې تا د دې ملک دپاره، د دې قوم دپاره ډېره قربانۍ ورکړي. خو چې کله مړ شي بیا د هغه قربانۍ نه هم رامخې ته شي، بیا په خلک خفګانونه هم کوي، دغه خفګانونه هغه ته بیا پیدا نه ورکوي. خو چې کله ژوندی یم د یو بل خلاف، په یو بل طنز، په یو بل باندې الزامات لګول، د یو بل بېعزتي کول، دا زموږ پیشه او زموږ شعور جوړ شوی دی. خو چې کله مړ شي نو بیا افسوس او د هغه ښه والی بیانو. ښه صحابي و، ښه سړی و، بهترین و، ملک و، خان و، عزتدار و. هسې خوند به دا نه کوي ته په ژوند باندې موږ ورشو او موږ ورته ووایو چې ته ټول نه بهترین انسان یې، ته ښه سړی یې، تا کې دا کوالټي پکې دي، ته 18 ګنټې ډیوټي کوې، تا د قوم او د ملک دپاره ځان مړ کړو، تا ورسره رشوت وانغسته، په تا کې ښایسته ښایسته خوبیانې پکې دي. په ژوند ته موږ دا خبرې وکړو، دا به ښه خبره نه وي. په دې باندې به هغه خوشحالېږي نه، د هغه د زړه ته په یو سکون نه میلاویږي. د مرګ نه بعد داستان بیانول دغه مثلا فریب او دوکې داستان دی. لکه پته ته ولګېدله چې زما د مخې نه پناه شو، زما د مقابلې نه ووتو، زما د تنقید نه ووتو، نو صرف دنیا ته یو شوشه جوړی چې زه خفګان کوم او زه په دې باندې خفه یم. دغه خفګان ستا بې ځای دی چې ته په دنیا کې د خلکو وړونه ټکې، په دنیا کې ته په هغه باندې اعتراضات کې، په هغه باندې الزامات لګې، بهتان په لګې، خبرې بسې کې. خو چې کله مړ شي نو بیا وایي ښه سړی و، بهترین سړی و، خیرات تحسین ورته پیش کوم، دا وله پکار و، دا وله پکار و. نه، دا خبره غلطه ده، بالکل غلطه خبره ده. په دې ژوند وله قدر وکړه، په دې ژوندي لحاظ وله قدر وکړه، ورشه وله خواله یو کپ چای هم ته وڅښه، ګپ هم ورسره ولګوه، شکریه یې ادا کړه. ته د قوم دپاره لګې، د ولس دپاره لګې، درد په زړه کې دی، زموږ د پیدې دپاره لګې، نوجوانانو خدمت دپاره لګې. یاره مړ شو بس ښه سړی و، بس الله دې داسې وکړي. وره دا خبرې پرېږده وایي، عملي میدان ته راشي، د خپل ځان نه د غلامۍ دا بوج ختم کړي، د ستاسو ذهنونو کې چې کوم د غلامي د تنګ نظري ده او د انا پرستي ده، دا ختمه کړئ د خپل ځان نه. څه به ترقي وکړئ تاسو؟ یاره وایي عمران خان ښه سړی دی او نواز شریف ښه سړی دی، عمران خان ښه سړی دی. الریډي د علما دا وایي چې د هغه پورې حکمران هله منتخب کېږي چې کله عوام صحیح شي، د عوامو په نیتونو او د هغو په بنیاد باندې فیصله کېږي چې د حکمران به څنګه راځي. خو زموږ دا نیتونه خراب دي که نه، د ښه خبرې نه ګپ جوړو، سوشل میډیا غلط استعمالو، د مذاق دپاره استعمالو، صرف د دې دپاره موږ یو بهترین پوسټ خرابو چې صرف خپل خلک راپسې وخاندي او زما پوسټ او زما کمنټس ته لایک وکړي. په دې باندې موږ د یو بهترین پوسټ، یو ښه منشور، یو ښه فیصله خرابو. دا زموږ سوچ دی او دا زموږ فکر دی. موږ به ترقي وکړو او بیا ځان له فیسبوک مجاهدین جوړ کړو، لګې یو کمنټس یو پلان یو ښه دی او بد دی، کم کار دې عملي کړی دی، کم کار تا د معاشرې دپاره کم کار کړی، د امن دپاره تا کم کردار ادا کړی. صرف یو فیکټر ماته ووایي، یو فیکټر چې یاره امن په دې طریقه باندې په دې ملک کې راځي،
صرف یو خبره ماته دا وکړه چې تعلیمي میدان موږ په دې باندې آبادو، صرف یو فیکټر ماته ووایه چې میدانونه موږ په دې لیول باندې آبادو، صرف یو فیکټر ماته ووایه چې په دې لیول باندې زموږ سیاست ښه کېږي. صرف کېنه مذاق وړاوه، تنقید کوه، هغه هم هغه تنقید چې ښه خبره غلطه ثابتوه. دغه د کار دی او دغه د روزګار دی. خپل ذهنونه چینج کړئ، خپل مایند چینج کړئ، لږ پازیټیو سوچ شروع کړئ. خپله خو غرب شولو ټول چې کوم موجوده وي دا ټول غرب کړي. وکړئ د آنے والے نسل سوچ، د هغه نوی نسل چې کوم را روان دي د هغه سوچ وکړئ چې هغه زموږ د قبرونه بیا په ګټو باندې نه ولي، چې بیا داسې نه وي چې زموږ مشران، زموږ والدین، زموږ رهنما هغو موږ له څه کړي په دې ملک کې، په دې ریاست کې هغو موږ له کومه کارنامه کړې ده، کوم یو تعلیم هغو موږ ته راخوستلی دی، کوم یو شعور یې موږ له راکړی، کومه ازادي موږ له راکړې ده. خو بس صرف کېنه، خبرې دي، تنقید دی، مذاق دی، ها ها واه دغه زموږ کار دی. بل څه کار را پکې شته دی؟ کوم د اصلاحي سوچ هم کلی دی؟ صرف ځان نه مجاهدین د فیسبوک جوړ کړي دي، د تنقید شروع وکړه او د یو بل خلاف خبرې وکړه. والسلام.